वाक़ये की सही जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसकी पूरी मालूमात होगी तो ही इस बारे में यकीनी तौर पे कुछ कहा जा सकेगा। ज़ाहिर है कि इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं इसके पीछे सियासी मफादात भी कार फरमा होते हैं और मज़हबी हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बैनुल-अक़वामी जो मुल्क हैं, जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मनी रखते हैं, तो वो सब की तरफ ज़ाहिर है कि ज़हन जाता है कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे इदारे इसमें शरीक हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ ध्यान जाता है, जिस पे ख़ास तौर पे हमारे इदारों को बिलख़ुसूस मुतवज्जे होना चाहिए, वो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला का वो बयान है जिस पे बहुत ज़्यादा उस पर उनको धमकियाँ दी गई, उनको बुरा भला कहा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको वॉइस मैसेज किए गए। वालेकुम अस्सलाम हज़रत शेख साहब ستړي مشي کدا زما بیان درځي کنه دا خو تلك عشرة كاملة دا سو شيوخ حضرات دي یو ځلینه دو ځلینه دغه شیخ مفتی فرید صاحب و شیخ حسن جان صاحب و دا شيوخ دي دارالعلوم حقانی دي ژوند دي دلته دي نه چا وډبول نه چا وول استاد او زما استاد دی حضرت حکیم الامت بورته مغفور الله بابا جی لتانه حکومت ډیر قدر کوي نو دا کوم کار چې تاسو کوي یو خو یو ورځ نه دی دوره تاګور جمهوریت بارکه دا وی چې دا به جنت ته ځي دا په کوم قانون ته وي دا جنت ته تلل او دوزخ ته تلل یا دوزخ نه راتلل دا خو حکم دی شرعي حکم شرعي چې خدای جل جلاله نه کړی رسول نه کړی ته په کوم مخلوق ہے جمهوریت باندې خو خدای لعنت وي رسول هم په لعنت وي ته څنګه په یو لعنتی ته تشناب و دي باتروم ترغیب ورکړي چې باتروم کې کچا دومره وکړل دونه ثواب وي دا خو ناروا ده دا په کوم مخلوق ته وای زه ته یو خبره ده چې وکم چې دغه چې دی دا پتیر مارشال د کسب بلا ده تخپلا دغه بخاری شریف تناسته تا د پمدی بخاری قسم وی چې دا مارشال کې د اسلام یو تصور شته یا دا نواز شریف د کشاب شریف د کې د اسلام تصور شته ولید شیخ صاحب په حیثیت یو مسلمان د علامه رکن الدین لتانه عالم و هغه مرتد شه غنفوا نهار ابن غنفوا لتانه ډیر لوی عالم و هغه مرتد شه الاعتبار للخواتيم اعتبار خاتمه لره ده کبل فرض احیانا خدای تا ته وایي چې تا د قاتل د ملت دا خبره وکړه چې دا ډیر کمال وکړو یو او که خدای تا ته دا وایي چې د ډونالد ټرمپ باره کې تا وایي چې د سره د ملک وقار اوچتیږي د ملک د خدای په حضور کې وقار اوچتیږي که د شیطان په حضور کې وقار اوچتیږي لکه جهت د قضیه ښه کنه بحیثیت یو مسلمان کومه خبره دي چې کړي په دې خدای نم توبه خدای ته توبه وباسه عمره ته لاړ شه رسول الله سره تجدید د بیعت کا امت مسلمان عفو غواړه د تا خبره من به ومنو بل به ومنو خدا زړه ته نه کته کیږي ښا منل خودی ته چې زړه کی د تا یو بل لنډه غوندې ورور دی چې کله پلانې ډی ته ک پلانې ډی ته نو اخو خسر دنیا ول اخرت یغه پرې د خو به حیثیت د تا خپل نوم ته ضربه ورکړه پلار نکته د ضربه ورکړه تا نکه دانه ویلې تا خسر دانه ویلې تا استاد مفتی فرید رحمت الله علیه دا مونږ ته ویلیو چې حکومت مثال د ډند او د اسلامي حکومت نه دی چې څوک ور خطا شدا به مرداریږي نو دغه ټول تا کراس کړه او ټوب یې کړه او بیا بل دا چې د خدای خاطر وکړه د پیپسیانې خلکو مخکې مسکا به حیثیت مړی هر مړی کې گزاره کوه د خدای خاطر وکړه نوم د شیخ دی او داسې نقش و قدم کوي نو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه وی چې علمیت په گفتگو معلومیږي او انسانیت په خوراک نور به صدر ته وایم امام سنپی اور مانه کوم اسمان نه یجی ما تام سنپیانو هوتا بیا سه پلند راتاو شه ما فلسفي منطق پڑھاو کړ نو به حیثیت یو مسلمان می دا خبره ته کوي معنی وی منه کنه جج او قاضي به د موت تا یوم القیامه خدای پاک وي
ان کو فون کیے گئے اور ٹویٹر پہ، واٹس ایپ گروپوں میں، سوشل میڈیا پہ وہ کھل کر سامنے آیا. تو اصل بات یہ تھی کہ اس مائنڈ سیٹ کو، اس ذہن کو ہمیں ضرور اس پہ فوکس رکھنا چاہیے.